أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فرمای وی دی بدا خبره کړي و مخکې تیره شو که چېرته پې مصیبت وغیره راغلی وي چې زمونږ طرف ته به پیغمبر ولې نه راته که پیغمبر راغلی نو موږ به پې ایمان راوړی موږ به پې عقیده ساتلی موږ به خبره مضبوطه کړی موږ به دې طرف ته نه تلو نو الله رب العزت فرمایي چې دی چې دا خبره کوي نو فلما جاهم الحق هر کله چې راغی د دوی طرف ته حق څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې هغه شخصیت عظیم رهنما رهبر مقتدا پیشوا چې د چا په باره کې حضرت سیدنا موسی علی نبینا علیه السلام فرمایي چې خدایا ما د په امت کې پیدا کی دا چا په باره کې چې عیسی علی نبینا علیه السلام فرمایي چې مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد وی زه د الله زیری در کوم خوشخبری د الله در کوم د خوشحالی خبر در کوم د څه چې زمانه پس یو استازی د الله را روان دی چې نوم یې دی احمد صلی الله علیه وسلم. والله رب العزت فرمای فلما جاءهم الحق هر کله چې ول دغه شخصیت راغی من عندنا زمون د جانبنا قالوا نو دی ویل انکانو لولا اوتیا ولی ندی ورکړی شوی دته مثل ما اوتیا موسی په مثل د هغه چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام چې بطرخ کې لاس دننه کو بهر به رو باسه نو هغه به پړه کېده د ده ولې داسې معجزه نشته موسی علیه السلام به امسا وغورځوله نو د هغې نه به چې دی اجدها جوړه شوله د سره ولې داسې معجزه نشته نو سیوی لولا اوتیا ولې نه ده ورکړی شوی دله مثل ما اوتیا موسی په مثل د هغې چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته نو الله وی دا خبره داسې ده الله وی نه اولم یکفرو آیا دوی انکار نو کړی بما په هغه څه باندې اوتیه چې ورکړی شوی موسی سیدنا موسی علیه السلام ته من قبل وړاندې د دینه الله وی دې ته دا خبره وکړه چې تاسو داسې پاخه په خپله خبره ولاړ یې دا خبره داسې ده نو موسی علیه السلام له خو موږ دغه معجزې ورکړې وې نو تاسو په هغه ایمان راوړو هغه منلیو نه په هغه خو هم تاسو ایمان نه وروړی خوی بد را بهانه های بسیار چې خراب خوی دی عادت خراب وي خراب عادت شوی نو هغه له پارسیبانان وی خوی بد را بهانه های بسیار وی د هغه دپاره بیا بلا بانې وي ځان له بانې روباسي جی دا چلو شو جی نو دا وشو څه وشو اسمان را پرېوته ته څه چلو شوې چې بهی مونځ نه کې بس دا خو جی بس زما زړه خو کېږي او زه چې دی بانګ مورم خو بیا هم منزله در نشم نو هلکه پولیس شته نه چې سړی در پسې درولیږي او راوچت دي کي ځکه داسې خو ته یې نه مسلمان د ډب مسلمان نو خوی بد را بهانه های بسیار نو الله رب العزت ورته فرمایي اولم یکفروا بما اوتي موسی من قبل آیا د دین اړوند تاسو د موسی علیه السلام نه انکار نو کړی ولې په هغه ایمان راوړی اوسه قالو نو دی ویل سحران تظاهره سحران دا خو دواړه جادو ده سحر د تظاهره چې د یو بل ملاتړي دي چې د یو بل اوس د سحران نه مراد دې ځای کې څه شی دی یو تفسیر د دې دا دی چې دی وی سحران دغه دواړه د قرآن پاک
او دا تورات چې دی دا دواړه د سحر کتابونه دي نعوذ بالله من ذلک دا خو د یو بل ملاتړي دي هغې کې هم دا خبرې وي دې کې هم دغه خبرې دي نو دا خو د یو بل ملاتړي دي یوه معنی دا ده یا دا سحران مصدر دی او معنی به د دې راشي ساحران تظاهره هغه وایي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا موسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک وایي دا دواړه ساحران دي تظاهره چې د یو بل ملاتړ کوي په خبرو سره خدا معنی ډېره ښکلې جوړېږي مفسرین وایي حضرت موسی دغه هم لیکلي دي سرفراز خان صفدر رحمه الله هغه وایي چې سحران تظاهره چې دا دیوالې چې دا دواړه دا قرآن او تورات چې دا هو څه دي سحر دی تظاهره چې د یو بل ملاتړي دي وقالو او وایي دي انا بکل کافرون یقینا بکل واحد په هر یو د دغې دواړو نه د قرآن او د تورات نه کافرون منګ انکاریان یوم نه منو نه تورات منو نه قرآن منو نعوذ بالله من ذلک الله وی قل تو ورته وایا اے پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتو راتگو کې زما دا خبره نه منه زما والا کیسه نه منه زما والا پروګرام نه منه بیا بل کیسه وکړه راځي بل خبره درته کوم قل ورته وایا اے پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتو راتگو کې بکتاب په یو کتاب سره راوړې یو کتاب من عند الله خدا سي کتاب نه چې د درخانه او د دغه کیسې پکې د لیلا مجنون کیسې پکې دا نه چلیږي دغه د افسانې د منټو نه چلیږي داسې کتاب راوړی چې من عند الله چې هغه د چا د جانب وي هغه د الله د جانب نه وي هسې نه چې ته به د قرآن په مقابله کې د ډپټي نظیر احمد افسانې پیش کې نه الله رب العزت فرمایي داسې نه قل فأتوا بکتاب من عند الله هو هغه هو اهدا منهما چې هغه داسې کتاب وي چې هغه ډېر هدایت والا وي د دې دواړو کتابونو نه د سنه د تورات او د قرآن نه نو ما تاسو ته ووایي چې قرآن او تورات ته والې سحران تظاهره نه نو دا آیات د هغې بیا تایید کوي الله وی اتبعه نو تو ورته وای بیا چې زه به تابعداري وکم زه به ستاسو په شان نه یم که هغه ډېر هدایت یافته کتاب وي زه به تابعداري وکم ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یې الله رب العزت فرمای فإن لم يستجيبوا لك بس کدی چرته تعالی جواب در نکو ستا چیلنج قبول نکو فعلم نو بیا پوهشا انما چې یقینا په خبره دادا یتبعون اهواءهم چې دی تابعداري کوي د خپل حیواني خواهشاتو اوس یو بندی هغه خواهش دی چې زه قرآن پاک زده کم نو دا خو سم خواهش دی یو بندی د هغه خواهش دی چې به زه علم وکم نو دا خو سم خواهش دی دا خو خراب نه دی یو بندی د هغه خواهش داری چې زه به ډرامه وګورم زه فلم وګورم زه ګیره ووخم زه زنا وکم زه چې دی غیبت وکم نو دا حیواني خواهش دی خراب خواهش دی نو الله رب العزت فرمایي که چرته ستا چیلنج قبول نه کنو فعلم پوهشه انما یتبعون اهواهم چې یقینا دی تابعداري کوي د خپلو حیواني خواهشاتو الله وی ومن اضل او سوق دی زیاد بیلاره سوق دی زیاد گمراه ممن د هغه چانه اتبع هواه چې هغه تابعداریو کی د خواهشات خپلو بغیر هدى من الله بغیر د هدایت د الله د طرفه د الله د طرفه سه هدایت نشته او خپل په اٹکل باندې روان دي چې سیړو غواړي هغه کوي سیدړه مرزي هغه کوي به استاد به پیرا مریدی کوي پیرې نشته او مریدی کوي لګیا دي خلک چې د تصوف کتابونه ګوري بیا په هغې باندې فیصله کوي د وحدت وجود د وحدت شهود په شان ګران ګران کیسې چې دي هغې ځان ته رامخکې کړي من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کسی نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری د علامه ابن عربی رحمه الله په شان شخصیت چې بعضې مسائل دومره نازک دي چې په هغه باندې د هغې د وجې د کفر فتوا په هغه لګېدلې وه
په ابن عربي د هغې د وجې د کفر فتوا لګېدلې دونه نازک مسایل دي او نن د نن زمانې کس راپاسي صرف په کتابونو تصوف معلوموي بې پیره مریدي کوي بې استاده شاګردي کوي وای نو الله رب العزت فرمای ومن اضل وسوق دی زیات گمراه د هغه چانه چې هغه تابعداري کوي د خواهشاتو بغیر د هدایت د الله رب العزت نه ان الله یقینا الله رب العزت لا يهدي القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالم ته چې کوم کس ظالم شي نو ظالم څه شي دی ظالم صرف دا نه دی چې بلولي ظالم دا دی چې به ستا د سبق ټیم دی هغه تا بل سره ورکه دا تا د کتاب سره ظلم وکړو تا د استاد سره ظلم وکړو تا د ادارې سره ظلم وکړو تا د مصنف سره د کتاب ظلم وکړو ستا د کار ټیم دی د کار ټیم دی بل سره ورکړو تا د خپل آقا سره ظلم وکړو تا د خپل مالک سره ظلم وکړو تا چې دی د خپل بچو سره ظلم وکړه حرام رزق به ورکړې د دې تنخواه خو ته حرامه خورې تا د ملک سره ظلم وکړو تا د ټول مسلمانانو سره ظلم وکړو الله یې معافي وکړي نو وایي ولقد وصلنا الله رب العزت فرمایي او یقینا موږ څه کړي بار بار بیان کړي دي بار بار مویلی دی لهم دیو ته القول دا خبره دا کتاب ورته بار بار بیان کړی دی دا توحید دا عقیده ورته بار بار ذکر کړی دا نو وصلنا توصیل القول څه شي توصیل القول هو القول على سبیل التواتر یو خبره بار بار کور الله رب العزت فرمای دا خبره مې ورته بار بار کړې ده چې لکه سم شیخا د الله وحدانیت ومنه لعلهم یتذکرون دا پاره دي چې دی نصیحت قبول کی الذين هغه کسانو صلی الله رب العزت د یو بل جماعت تذکره کوي هغه داسې جماعت چې هغه مخکې په موسی علیه السلام هم ایمان راوړو بیا یې پر عیسی علیه السلام هم راوړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راوړو په ټولو پیغمبرانو هم ایمان راوړو په بل یعنی د بل پیغمبر په نبوت باندې هغه زمانه موندلې وه په هغه هم ایمان راوړو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو پاغیم ایمان راوړو الله رب العزت وی الذین دا هغه کسان دي الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړم دی هغه ته کتاب من قبله وړاندې د دیونه هم به یؤمنون هغه په دې باندې ایمان راوړونکي دي و اذا یتلى علیهم هر کله چې ولوستل شي علیهم باغی باندې قالوا نوای آمنا به من ایمان راوړی دی نو عبد الله ابن سلام د خاتم طائی زوی عدی بن خاتم حضرت اسید حضرت اسد رضی الله تعالی عنهم حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وغیرہ دا کبار صحابه هغه چې دی ګوره مخکم څوک عیسایو څوک یهودیو بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو په هغه ایمان راوړ نو الله رب العزت فرمای من قبل وړاندې د دین هم به یؤمنون دی په دې باندې ایمان راوړونکي دي و اذا یتلى علیهم کله چې ولستل شي په دیو باندې قالوا وای دی آمنا من ایمان راوړی دی به په دې قران باندې انه الحق یقینا دا قران دا حق دی من ربنا زمن د رب د جانب د چا د جانب زمن د رب د جانب ان كنا یقینا ومنګ من قبله وړاندې د دینه مسلمین منون کې د دې قران منګ وړاندې د دینه منګ ته باغی کې راغلو منګ دا قران دا هغه نه منو الله وی اولئک دا هغه جماعت تی دا هغه ډله اولئک حزب الله دا هغه جماعت تی دا هغه ډله ده هغه خلک دی یؤتون اجرهم چې ورکولی به شي دوی ته اجر د دوی ثواب د دوی مرتين دوزله یو ځل دیله د دې اجر ورکولی شي زمونږ په شان بیا د هغې په مثل به بیا اجر ورکولی شي نو د یو عمل به دوه پرې اجر ورکولی شي الله رب العزت فرمایي کما فی روایت ترمذی شریف کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه یؤتون اجرهم مرتين وی درې کسه داسې دي چې هغې ته دوه پرې د یو عمل اجر ورکولی شي ته منځو کې تاله د هغې اجر میلو شي خو هغه ته د دوه منځونو ثواب ملوشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عبد عطوا
ربه واطاع مولاه. و یو نوکر دی غلام دی نوکر ټول دی راځي دی چې دی د خپل رب تابعداري کوي رب هم نه خفه کوي او بیا ورسره د خپل مجازي مالک د خپل آقا د چا چې دی نوکري د اغم تابعداري کوي دواړه خوشاله ساتي. نو الله رب العزت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دل الله 2 اجر ورکوي. دویم نمبر و امرأة عطاءت ربها وعطاءت زوجها. یو زنانه را هغه د خپل رب تابعداري کوي د رب تابعداري کوي ها په هغې کې خاون ماون هیڅوک نه ټسوي صرف د الله پاک مني. بل وعطاءت زوجها بیا د خپل خاوند هم تابعداري کوي دام خوشحال ساتي. نو وی د دې مرتبه هم د یو عمل 2 چنده ثواب الله رب العزت ورکوي 2 ثواب الله ورکوي. دریم نمبر ورجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حين جاء. و یو هغه بندري چې هغه ایمان راوړي په یو پیغمبر باندې او بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو په دمه ایمان راوړو دله به الله 2 اجر ورکوي د یو عمل. نو الله وی یؤتون اجرهم مرتين ورکولی بشي دي ته اجر 2 پیری بما په سبب د هغه صبرو چې دي صبر کړی دی په سبا باندې دي ته عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ته هغه څخه عبد الله ابن سلام چې کله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی سیف دی مال ډیر لوی عزت راکړي ها دا ما ډیر قدر کوي خو دا ډیر زدي قوم دی اوس که زه د دینه اوریدم په انن پنن کې زما د ارڅه ختمي وی خو ته د دینه تبوسونه وکړه کیدی شي په دی وجه څوک اسلام راوړي. نو عبد الله ابن سلام یې شاته پټ ک په تامبو کې هغه يهوديان چې کله رال نو هغه ته وی چې اسلام راوړي هغه ورته چې نه راوړو دا بل خبره اعتراضات. نو بیا ورته وی په تاسو کې عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی او یا خو ډیر غوره سړی دی هغه ډیر غوره دی پلار هم ډیر غوره خا علم یې څنګه دی ډیر اعلی دی وی سیب کا وی کا عبد الله ابن مور هم ډیره خدا ورتی ک عبد الله ابن سلام ایمان راوړي نو ورتی هغه نشي راوړي هغه نه راوړي نو یک هغه راوړي چې څنګه عبد الله ابن سلام هغه په خپل وروته کلمه وی ورته وی تم چې دینو بدبخت وي او دا نعوذ بالله صحابي ته مختلف الفاظ استعمال کړو او ستا پلار هم داسي او ستا مور هم داسي نو ډایرکټ د خبرې نه وړي نو الله وای بما په سبب د هغه صبرو بما په سبب د صبرو چې دي صبر کړي دي دا غیر وجه 2 اجر ورکول شي یا بما صبرو په سبب د هغه چې دي استقامت د توحید په هغه عقیده باندې ساتلې دي او یدرونا او دي د فکوي لری کوي بالحسنه پنیکه سره السیئه بدل را یو نیم کسي هغه بدی چا سره نه کوي صرف نیکی کوي هغه سره سوکار سکی هغه بدی دا هغه چې دا نو هغه پنیکه سره ختمي هغه پنیکه د دې گزار بیا ډیر سختی دا یاد ساته. امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو کس کنځلې کولې د مور لګي اوله ورته مور سره نکاح وکړه نو د امام ابو حنیفه سه مور بوډه و امام ابو حنیفه سه ته ټول خلکو مخ کې وی خپل مور سره زمانی نکاح وکړه هغه ورته وی مور می عاقله ده بالغه ده اوس امام ابو حنیفه سه ورته وی د ټول مخ کې وی مور می عاقله ده بالغه ده تاسو به ته حکم کاغه چرته راځي نو بس وبې کنده سر نکاح یعنی په داسې جواب ورک ګوره به کني یو امام سه بیا ورته وی هغه اکاس ورپسې په لار روان شو کنځلې به امام صاحب ته یو شان کولې امام صاحب چې کله کور ته ورسېد چې څنګه دننه کېدنه ورته وی صفات شته که صفات وي هغه راته وکړه زه بیا کور ته ځم نو هغه ورته چې تا خو ماله د سپي حیثیت هم رانه تا خو ماله د سپي حیثیت کور دې هم راته ونوې او اوس رانه ځې نو چې یا څنګه دننه شو دی چې دی را پرېوته مړ شه په هغه ځای باندې خلکو امام ابو حنیفه رحمه الله کس مړ کړ هغه ورته معنی مړ کړ دې زما صبر مړ کړ نو د هغې ګزار بیا ډېر سخت وي ویدرؤون بالحسنة السیئة او دفع کوي په څه سره هم د حضرت مفتی صاحب فرمایل هغه به وي
چې وایي داسې خبره ده چې کم استاز شاګرد بدي وکړله، کم استاد سره مقتدی خوا دی خوا وکړو، دی ورته د خیرو په ځای دعا کوي، نو دا دعا د هغه دپاره د خیرو نه سخته ده، دا ولې داسې نقصان ورکوي. ويدرؤون بالحسنات السيئه، او دا چې دا څه کوي تدارک کوي دپه کوي دی په توحید سره شرک لره، و مما رزقناهم، او بعضې د ارزاقو نه بعضې د رزقونو نه د مالونو نه چې موږ ورکړي دیو ته ينفقون دي ته صدقه کوي، چې موږ والله الله رب العزت فرمایي مالونه ورکړي دي ته صدقه ورکوي. الله رب العزت تراله توفیق راکړي. فلما جاءهم، بس هر کله چې راغی دیو ته الحق حق من عندنا زمونږ د جانبه، قالو نو دی ویل لولا اوتیا، ولی ندی ورکړی شوی چاته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مثل ما اوتیا، په مثل د هغه چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته. اولم یکفروا، آیا دی انکار نو کړي بما په هغه څه باندې اوتیا چې ورکړی شوی موسی سیدنا موسی علیه السلام ته من قبل وړاندې د دینه. قالو نو اویل دی سحرانه، دا دواړه جادو د تظاهره چې ملاتړي د یو بل، دا څه قرآن او تورات. وقالو اویل دی انا بکل، یقینا موږ په هر یو د دغه دواړو نه کافرون انکار کوونکي یو، انکاریان یو. قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، فاتو راتګو کې راوړې بکتاب یو کتاب، راتګو کې په یو کتاب سره من عند الله د الله د جانب نه، هو اهدا چې هغه ډېر هدایت والا وي منهما د دغه دواړو نه. اتبعه زب تابعداري وکم د هغې ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی. فان لم یستجیبوا لک، نو که چرته تا لره جواب در نه که چیلنج یې ستا قبول نه که، فعلم پوه شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما یقینا بغه خبره دا یتبعون چې دی تابعداري کوي اهواهم د خواهشاتو ناقصه خپلو، چې دی تابعداري کوي د خپلو حیواني خواهشاتو. ومن اضل وسوق دی زیات گمراه ممن د هغه چانه اتبع چې هغه تابعداري کوي هواهو د خپل خواهشاتو بغیر هدن، بغیر د هدایت من الله د طرف د الله نه. ان الله یقینا الله رب العزت لا یهدی القوم الظالمین، هدایت نه کوي قوم ظالم ته. ولقد وصلنا، یقینا بار بار ویلی دی منګ لهم دیو ته القول، دا خبره دا وینا دا عقیده، لعلهم د پاره د دی یتذکرون چې دی نصیحت قبول کی. الذین ها کسان آتیناهم الکتاب، چې ورکړی دی من کتاب من قبل هیروان دی د دینه، هم به دی په هغې باندې یؤمنون یقین کوونکي دي. و اذا یتلا، او هم او هغوی به په دې قرآن باندې یؤمنون ایمان راوړونکي دي. و اذا یتلا، په هغه وخت کې چې ولوستل شي علیهم په هغوی باندې، قالو نو وایي هغوی آمنا من ایمان راوړی دی به په دې قرآن مبین باندې. انه الحق، یقینا دا قرآن عظیم الشان دا حق دی، من ربنا زمون د رب کریم د جانبه. انا کنا، یقینا ومونږه من قبله وړاندې د دې قرآن عظیم الشان نه مسلمین منون کی د دی. اولئک دا ها کسان دی یؤتون چې ورکولی بشي دیو ته اجرهم اجر د دوی مرتين دو پیری بما په سبب د هغه صبرو چې دی استقامت اختیار کړی دی، چې دی صبر کړی دی. ويدرؤون د فکوي دی بالحسنات نیکه لاره، په نیکه سره السیئه د بدی لاره. ومما او بعض د هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی دیو ته ينفقون دی صدقه کوي.